اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورۃ عنکبوت شلم پارم ختم شوا، یویشتمہ پارہ شوا۔ مخکی آیتونو کی د مختلفو قومونو د تباہی تذکرہ وا۔ د لوط علیہ السلام قوم تباہ شو، مدین والا تباہ شو، عادیان سمودیان تباہ شو، قارون فرعون او حامان تباہ شو۔ اللہ وی دا ټول می راونیول داغی د جرم، داغی د گناہونو، داغی د شرک او د کفر په وجه باندې سزاګانی چې کمی ولا ورکړې شوي دي داغی تذکره وا۔ چا باندې د اسمان نه کاڼي راولیږل، چا باندې زلزله او چغه راوسته، څوک یې په ځمکه کې دغسې ورومنډل او څوک یې په دریاب کې غرق کړه۔ دا مختلف خلقو الله رب العزت په چا باندې ظلم نه کوي، د خلقو په خپل ځان باندې په خپله ظلم کاو، تباه شو۔ ورپسې تذکره د دې د الهه وه، دی خو هم ځان له څه الهه نیولي وو چې دی به زموږ امداد کوي، په سخته کې موږ به د دې لمن نسو، نو هغې وله څه فایده ورکړه که نه؟ نو د هغې مثال یې ذکر کړه چې دی چې کم نیولی وو نو هغه خو داسې وو لکه د جولا د جالې، او دا چا چې نیولی وو نو هغه د مثال د جولا وو۔ نو که دغې کور ته لاس اچی په سیلاب کې، طوفان کې، نو هغه تا سره ځي، تا بچ کولی نشي بلکې تا به د ځان سره وړي۔ نو ډېر کمزوری په کورونو کې هغه کور د جولاګي دی، او د الله نه سوا ته نور رانسی، الله پرېږدې او نورو باندې اعتماد کې، الله باندې اعتماد وکړه چې بچ دی کی، نور خلق خو بچ کول نشي کولی۔ مسله د توحید ذکر کړه، دلته کې صداقت د کتاب هم وی، مسله د توحید ذکر کوي، مسله د توحید د نورو عبادتونو نه، د نورو مسلو نه غټه مسله ده۔ بیا تخویفات دي، زواجر دي، مسله د توحید وخت په وخت باندې ذکر کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت پیش کوي، په دې طریقې باندې هم پیش کوي چې ګوره تا مخکې لوستل پړاوال دي نه دي کړي، او دا ګوره څومره قرآن تا پیش کو، نو دا د کم ځای نه دی؟ دغسې څوک کولی شي چېرته چې هغه چېرته لیکل پړاوال نه یې کړي او هغه دې دغسې کلام پیش کی چې ټول عالم انسانان پیریان د هغې نه عاجز شي، مقابله نشي کولی؟ د قرآن کریم هم یو قسم صداقت تے، بل هو آیات بینات۔ نو مسئلہ د توحید او آخر کې ادام ذکر کئی چې زه ګوره چا باندې زور کوونکی نیم، زه اختیارمن واقدار نیم، زما کار دی یره ورکول، زه به یره در کوم، چا خبره ومنله کامیابی داغه، چا چې ونه منله هلاکت داغه۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، بیانوا چې وحی کولی کېږي تا ته د کتابنا،
واقم الصلاة او قائم و مانزل را. اتلو دا یوازی مسئلہ دانا چی الولا یو پیر اوایا بے پتاخ کی کیدا نا اتلو ما اوحی الیک الولا آغا چی وحی کولے کی تا تا دا کتاب نا دا قرآن نا دا لوح محفوظ نا رازی دا قرآن کریم صحیح سے رازی لگا لگا حصہ ٹکڑا رازی. واقم الصلاة و قائم و مانزل را. کله چې ته مسله د توحید ذکر کې کله چې ته تبلیغ کې نو سبا وای د ځان خبرې وکې نه وتلو ما اوحی الیک نو بیان و هغه څه چې وحی کولای کېږي تا ته چې کوم وحی کړی شوي ده نو هغه بیانوه. بعضې خلک لګیایي مولوي صاحبي نو بیان چې کوي نو قصې وایي اسرائیلیات وی ننا قرآن کریم ویل پکار دی. قرآن کریم لولا خلقو تا قرآن کریم بیانوا. کله چې ته قرآن کریم بیانې نو د دې سره یو کار بل لازمی دی چې هغه د منځ اقامت دی. منځ بکې کله کله پریشانی برازی کله چې ته قرآن کریم لولې خلقو باندې بد لگی نو دا آغا زینا با پتا بانے گزار لگی نو تب ہم پریشان کیگی نو دا دغه پریشانی دا ختمولو دا پارا راش ودرے گا اللہ تا ودرے گا اللہ تا اجاڑا. آخم الصلاة منز قائم وا نو کله چې پریشانی راغلا نو 2 رکعات نفل وکا الله نه وغواړه. دانګي عام منزونه فرض منزونه دا قائمول پکار دی. دانا چې مبلغ دی د شپې بیانو کو ناوخت پورې چې سهار شو مولی سے خطیب سے مانزه کی نشتی الګه څه شو بیگا خو هغه واز او نصیحت کاو بیان کاو چې منځ فرض دی نو دا په منګ باندې فرض دی کنه په مولی سے باندې فرضو نو اول نه خپل ځان هغه دې ته تیارول چې دا ټولو نه اولنې کار به زما دغی. نو اتلو ما اوحی الیک لولا هغه چې وحی کولی کېږي تا ته من الکتاب د کتابنا. واقم الصلاة او قائم و مانزل را. منز قیام مخکې مونږ ویلو تعدیل ارکان سره منز قائمول په خپله باندې هم او په خپل کور والو باندې هم. کور کې څوک وړوکی څوک لوی داسې پاتې نشي چې هغه بیلمازی. ان الصلاة دارنگی منز کے نو پا کم چے دا مانزہ طریقہ دا نو پا آگئی کوا منز کے نو پا جمع سر کوا دا آگئی پا ٹیم مانے کوا دانا چے مازیگر منز دے نو ما خام پا ترگمو بانے کے ما خام کی گئے دے لگیا دے یو رکات دوے پا مازیگری کی کر لیا نور پا ما خام کی کئی ننا اخپل خپل ٹیم مانے. قرآن کریم کے اللہ رب العزت وی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا دا وقت پا وقت بانے فرض دے پخپل ٹیم کے دن دا بکے. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقینا منز مانا کئی سڑی لرا دا فحشنا دا منکرنا دا بدینا دا فحشنا دا بے حیائینا دا منکرنا دا بدینا دا مخالفت دا اللہ نا دا دین منع کئی. یو سڑے راوے ویا پلان کے سڑے منزم کئی او غلام کئی نو توویلے شو چے دا منز دا بدے دا دے بدین واپس کی دا دے بدین بے منع کی چے منزی نو دے با دا بدین منع کی گی. ولا ذکر اللہ اکبر او خام خواہ ذکر دا اللہ دا ډیر لوی شی دی. ذکر دا الله لوی شی دی نو ذکر دا الله تعالی را دا ډیر لوی دی ستا د ذکر الله لرا. مطلب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اللہ رب العزت ویلی من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی. سوک چې ما په خپل زړه کې یادای نو زم په خپل ځان سره یادوم.
او څوک چې ما په مجلس کې یادوي نو زه د دغه مجلس نه په ښه مجلس کې په ملائکو کې د ملائکو په مجلس کې یادوم. نو د ملائکو مجلس هغه غټ دی. دارنګې الله وایي زه یادوم. نو چې زه یادوم نو زما خوله خو ډېره وړوکې ده، زما څه حیثیت دی، زما دومره حیثیت خو نشته. او چې الله یادول کوي، الله یادوي، دا دومره کسان دي پلانکې قرآن ته ناست دي، قرآن وایي، قرآن بیانوي، قرآن اوري. نو دا خبره چې زما او ستا نوم الله والی د ملائکو په مجلس کې، نو دا خبره ډېره غټه ده. ولذکر الله اکبر. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی چې ما ته جبرئیل علیہ السلام وی چې ابی دې تا ته قرآن وی. وی جبرئیل علیہ السلام زمانو ما غسته دی. جبرئیل علیہ السلام غټ حیثیت لري، هغه زمانو ما غسته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی چې جبرئیل علیہ السلام رستو اغسته دی، د دین مخکې استانوم الله غسته دی. جبرئیل علیہ السلام ته وی چې ته لاړ شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا چې ابی دې تا ته قرآن ووایي، تا ته د قرآن واوري. ابی رضی الله تعالی عنہ داغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې. زما دومره حیثیت چې هلته کې الله رب العزت زما نوم اخلي. ولذکر الله اکبر. نو ذکر د الله تعالی را چې ستا نوم اخلي هغه ډېر لوی دی. ستا د ذکر نه ته چې کوم ذکر کې دا به څه شي، هغه هېڅ نه دی د الله د ذکر په مقابله کې. دویمه معنا ولذکر الله اکبر، ذکر د الله چې توحید دی، هغه توحید ډېر لوی دی د نورو عبادتونو نه. یو سړی دی توحید نه مني او لګیا دی کته پورته کېږي، مونځونه کوي. یہ توحید نہ مانے نو منز برباد دے، مشرک دے نو د مشرک خو منز کیږي نه، روزه کیږي نه، نور عبادتونه کیږي نه. هلته کې ویلو قرآن کریم کې بل ځای راځي وقدمنا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. دی چې کوم عمل کوي ناغه باره کې موږ فیصله کړله چې دا به یې دوړه الوزولی شوي، د عمل خو داسې دی برباد دی، تباه دی. نو د مشرک سړی عمل او قبلیږي نه، د کافر سړی عمل نه قبلیږي. نو چې کله د موحد دی نو د عمل قبلیږي. نو د ټولو نه اول مسله د توحید ده. نو توحید مسله هغه ډیره لویه مسله ده د نورو مسلو نه. والله یعلم ما تصنعون، الله پوهیږي په هغه باندې تاسو کوئ. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، او جګړه مکوئ د اهل کتاب سره الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه چې هغه بهتر. اسی جګړه مکوئ، مجادله مکوئ، خبره کې نو په دلیل باندې کوا. الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظلم کړل د دینه. ظلم کړل یو سړی ظالم دی، یو سړی دی جاهل دی، په خبره باندې پوهیږي نه، ظالم دی ظلم کوي، نو بیا هغه داغه مناسب کار پکاري. وقولوا آمنا بالذي انزل الینا، او وای داسې چې موږ ایمان راوړلی په هغه څه چې نازل شوي دي موږ ته، وانزل الیکم، او نازل شوي دي تاسو ته، والهنا والهکم واحد، او الہ زمونږ او الہ ستاسو یک یو دی، ونحن له مسلمون، موږ یو هغه الله ته غاړه ایښودونکي، هغه یو الله ته موږ غاړه ایښودې ده. نو د هر چا خبره به منې، که هر چا خبره هغه د الله او د الله د رسول د خبره موافق و منو به، که د هغې مخالفت کی د هر چا خبره چې نه منو. وکذالک انزلنا الیک الکتاب، دارنګې نازل کړلی موږ تا ته دا کتاب، دا قرآن کریم موږ تا ته نازل کړلی. فالذین آتیناهم الکتاب، نو هغه کسان چې ورکړلی ورته موږ کتاب، یؤمنون به، ایمان راوړي په دې کتاب باندې. فالذین آتیناهم الکتاب، یو دا چې موږ ولا کتاب ورکړلی مخکې، وس دا دور راغی، د قرآن دور راغی، قرآن شروع شو، نو قرآن باندې هغه ایمان راوړي. مخکې تورات باندې ایمانو، انجیل باندې ایمانو، نو وس چې قرآن شروع شو نو قرآن باندې ایمان دی.
ومن هؤلاء من يؤمن به او دغه کسان داسې خلک دي چې ایمان راوړي په دې باندې وما يجحد بآياتنا الا الكافرون او انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه مگر کافر سړی هغه به قرآن نه مني د قرآن کریم یو آیات به نه مني یو آیات راغی هغه نه مني ټول آیاتونه دي ټول نه مني نو که یو نه مني نو هم کافر دی او که ټول نه مني نو هم کافر دی وما كنت تتلو من قبله من کتاب او نوی تو چې لوستل دی کولای شوی من قبله د دې نه مخکې من کتاب د کتاب ولا تخطه بیمینک او نه طاقت لیکلی شو په خپل خیل اسبانه نه دی لوستل کولای شو نه دی پړاوال کولای شو نه دی لیکل کولای شو لوستل پړاوال دا دی نشو کولای خط نشو لیکلی که دا دی چرته مخکې کړی وی نو خلک به خو دلته کې وایي او هلته کې زده کوي او راوړي دلته کې موږ ته وایي کتابونه ګوري او د هغې نه یې موږ ته وایي او دا څه چې دي نو دی په خپل لاس باندې لیکلي نو اذا لارتاب المبطلون په دغه وخت کې شک به کلی وی کلک شک به کړی وی باطل پرستو چې کوم باطل پرست خلک دي وس نه مني چې کله تا د بل چا نه علم حاصل کړی وی نو هغې به بیا خامخا نور شک به کاو کلک شک به کاو او هغې په دې باندې دلو هغه ځای نه وایي نو هغه د پلانکي شاګرد دی که نه پلانکي کې سبق ویلی نه یې د هغه ځای نه سبق ویلو هلته کې کتاب وله ورځي جو مخکیني کتابونه ګوري جو راځي جو موږ ته بیانوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ټولو خلکو دا یقینو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل پړاوال دا نه دی کړي مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ده چې هغه په مخلوقاتو کې په انسانانو کې د چا شاګرد نه دی هغه د الله شاګرد دی الله رب العزت د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې هغه ته د علم ښودل دی منځ کې پکې نور انسانان پکې نشتی منځ کې د الله او د رسول په منځ کې جبرئیل علیه السلام واسطه ده نو دا یې دغسې واسطه ده جبرئیل علیه السلام په خپله باندې وګورې نو استاذ نه دی ادب او احترام هغه د سبب د واسطې د هغه هم پکاري او جدا خبري نو جبرئیل علیه السلام هغه حقیقت کې چې وګورې نو استاذ نه دی خو زما دا خبره واخله دا ورته داسې وکړه دا ورته ورسوه الله وی نو هغه خبره راوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسوله نو ډایرک چې ګورې نو د الله شاګرد دی نور پیغمبرانو باره کې دا قانون نشتی نور پیغمبران هغه د نورو د مخلوق د انسانانو شاگردان پکې پاتې شوي دي نو ما كنت تتلو من قبله نوې ته مخکې د دې نه چې لوستل دي کولی شوې من کتاب اندس کتاب ولا تخطو بیمینک او نه طاقت لیکلی شو په خپل خیل لاس باندې اذا لارتاب المبطلون په دغه وخت کې کلک شک به کړی وی باطل پرستو او دا خبره بعضې خدا د لیکلو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کې قلم اغستی دی نو په حدیبیه کې اغستی و حدیبیه کې چې کله لوظ شو شرایط ولیکلی شو معاهده وشوه او د معاهدې چې کوم شرایط و هغه ولیکلی شو تاسو به څه کولی دقسې واپس شئ او کال له به راشئ عمره به وکئ بیا د هغې خبره پکې وه بیا پکې دا خبره هم وه چې زموږ نه څوک مسلمان شو درغې تاسو خواله نو تاسو یې موږ ته واپس کوئ او که ستاسو نه څوک مرتد شو واپس راغې زموږ خواله موږ به یې نه واپس کوو دا شرط چې ګورې دا ټول چې ګورې نو ټول بې ځایه شرطونه وو د سینه زورۍ شرطونه وو د کافرو طرف نه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته حکم دا دی منه وی منه خیر دی دې کې دا شرط ومنه دا زموږ دپاره د پیدې دی زموږ دپاره د نقصان نه دی اگر چې بعضې کې به راځي او پکې لکه تاسو اوس واپس لاړ شئ دا کړه به ستاسو هسې وشي
او کال له برازه عمره وکوي کړهو ده، لیکن پدې کې فائدہ به وشي. څوک واپس تاسو ته درشي زمونږ نه واپس کوي به، او زمونږ تاسو نه څوک واپس شي موږ ته راشي موږ نه واپس کوو. خبره ورانه وه. وروستو پکې داسې قصه وشوه، څه کسان واپس کړی شو، هغې داسې چلو کو چې لاړل د خپل ځای نه راووتل او لاړو بل ځای ته. اول ته کې ځان له پړاو واچه او ځان له کورونه عارضي جوړ کړه، اول ته کې اوسېده او په دې لاره باندې چې څوک ور تېرېدل هغه به لوټ کول. څوک به خو دغه مکې خلک وو که نه، هغه راغله وی دا شرط ختم کا. څوک درځي د خیر دی، هلته کې درځي، دلته چې ته ستا خواله نه درځي او دلته کې موږ ته په لاره کې خرن جوړېږي، دا دې لرې که دا ته ختم کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ویلي دي نو ستاسو په خولې مې لیکلی، ستاسو خولې باندې منظور کړلی، 10 کاله به جنګ نه کېږي. خبرې وې بیا دغه خبره هلته کې او موږ به د چا ستاسو مقابله کې د چا ملګرتیا به موږ نه کوو، تاسو به زموږ چې څوک یې د هغې مقابله کې تاسو به د هغې ملګرتیا نه کوئ وغیره وغیره شرطونه. آخر کې ولیکلی شو، خبره مې دې لپاره کوله، آخر کې ولیکلی شو چې دا شرایط دي د مکې والو د طرف نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو هغه به موږ هوتا محمد منو خو رسول الله خو دې نه منو که نه، چې رسول الله موږ ته منلی نو بیا پکې دغه څه بیا مشکلات څه بیا موږ ستا سره دا شرطونه ولګول، بیا ته موږ منلی وې خبر به راشي وه. نو موږ تا رسول الله نه منو، دا رسول الله دا ټکی دې کټ کا. خط لیکلو، شرایط لیکلو علي رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې نقل علی ولیکا محمد ابن عبد الله، د عبد الله زوی محمد صلی الله علیه وسلم. نو دغه پکې ملیکا رسول الله پکې ملیکا دا دې کټ کا نه لیکلو. وی اوس کټ کوم نه، په دې باندې زوس قلم نشم راخو دی، کټ کولای نشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مال قلم راکا، قلم واغس وی کم ځای دی، وی دا ځای دی. نو هغې باندې په خپله باندې قلم راکو او هغه ځای کم چې کافر وی دا ته کټ کا، نو هغې په خپله باندې کټ کو او په خپله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو معلوم چې کم یو دی، وی کم ځای دی، وی دا دی. نو هغې باندې کرخه راکو دا آخره پورې دغسې وه. دازی بندی بس وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ لولا بیانوا آغا چی وحی کولے کی تا تا دا کتاب نواقیم الصلاة وقائم ومانز لرا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر یقنا مانکی خلق لرا دا فحشنا دا منکرنا دا بدینا دا فحشنا دا بحیائنا دا بدونا ولذکر اللہ اکبر او خامخا ذکر دا اللہ دیر لوی دے، توحید دا اللہ ډیر لوی دی یا ذکر دا اللہ ډیر لوی دی. والله یعلم ما تصنعون، الله خپویږي په اسماني تاسو کوم کوي کم څه جوړوي. ولا تجادلوا اهل الكتاب، او جګړه مکوي د اهل کتاب سره الا بالذي احسن، مگر په طریقه چې هغه بهتر، الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظلم کړل د دینه. وقولوا آمنا بالذي انزل علينا الینا، او توای منګه ایمان راوړل په هغه څه چې نازل شوی دی منګ ته، یعنی قرآن باندې زمونږ ایمان دی. وانزل الیکم، او هغه چې نازل شوی دی تاسو ته، تورات انجیل زبور نور صحیفې هغې باندې زمونږ ایمان دی. و الهنا و الهکم واحد، او اله زمونږ او اله ستاسو یک یو دی. ونحن له مسلمون، موږ یو هغه الله ته غاړه ایښودونکي. وکذلک انزلنا الیک الکتاب، دارنګې نازل کړلی موږ تا ته کتاب قرآن کریم. والذین آتیناهم الکتاب، نا کسان چې ورکړی ورته موږ مخکې نه کتاب، یؤمنون به، هغه ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومن هؤلاء من یؤمن به، او بعضې د هغه خلکونه د دغه خلکونه هغه خلک دي چې ایمان راوړي په دې باندې. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، او انکار نه کوي د آیاتونو زموږ نه مگر کافر. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، او نوې تا چې لوستل دي کولی مخکې نه د کتاب، ولا تخطو بیمینک، او نه تا خط لیکلی شو په خپل خیس لاس باندې. اذا لارتاب المبطلون، په دغه وخت کې کلک شک به کړی وی باطل پرستو.
الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.